ډیرو محترم مسلمانانو، نن یوې خاصې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. دا وظیفه د 15 سورتونو او د 6 بسم الله ګانو وظیفه ده. انتهایی اسانه او انتهایی مجربه، طاقتوره او خپل حاجتونو لا پوره کولو والا وظیفه ده. دا وظیفه تاسو خامخا د خپلو حاجاتو او د مقاصدو دپاره وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز و محترم مسلمانانو په دین میونو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله و باد ساته. الله تعالی در تمام مسافرانو تمام حاجتونه پوره کړي. الله تعالی تاسو ته په خیر او عافیت سره واپس کړی کړي. محترمو، نن د 15 سورتونو او د 6 بسم الله ګانو وظیفه انتهایی اسانه. دا سورتونه غټ نه دي، خاکو ستاسو ذهن کې دا خبر راځي چې یاره دا به یو سپاره سورت وي. نه، واړه کوچنیان هغه سورتونه دي. د 15 سورتونه او 6 ورسره بسم الله ووایئ. تاسو دا واورئ، د دې به دا برکت ستاسو هر رنګه حاجت په الله تعالی پوره کړي. ستاسو هر رنګه دعا به الله جل شانه د خپل دربار نه قبوله کړي او ستاسو تمام مشکلات په الله جل شانه ختم کړي. اوس وظیفې ته غوږ شئ. دا وظیفه سحر او ماښام صرف یو پیره دي. یعنی سحر به یو پیره کې او ماښام به یو پیره کې. صحیح شوه؟ کو یقین دې نه راځي دې وظیفې باندې ته ازمې خو کا. دا وظیفه په ډېر یقین او آداب او ډېر په احسن طریقې سره ووایه. تاسو ته به انشاءالله د دې وظیفې هغه کمالات او د دې وظیفې هغه برکات په تاسو په خپلو غړدرو سترګو باندې ووینئ چې یاره موږ خو دونه وظایف وکړو، وظایف سره زموږ حاجات پوره نه شو، دې وظیفې سره الله تعالی زموږ حاجت پوره کو. تاسو به انشاءالله العزیز په خپله به موږ ته ووایه چې ماشاءالله دې وظیفې سره زموږ حاجت پوره شو. بعضې اوقاتو کې داسې وشي مسلمانان رونو چې د انسان حاجت پوره نه شي، لیکن د هغې په بدل کې ته یو مصیبت لري شي، یو وفات ته لري شي، یو بیماري ته لري شي، یا یو غم پې راځي، غم ته الله تعالی لري کي. یا بعضې اوقاتو کې دا وشي چې الله تعالی دغه حاجت ورنکي، لیکن د دې حاجت نه بل یو بهترین نعمت د انسان لور کی، هغه نعم البدل لور کی. او بعضې اوقاتو کې دا وشي چې حاجت هم پوره نشي، بدل هم ورته میلاو نشي، لیکن په آخرت کې الله تعالی دا وظیفه او دا دعا دا ولا الله تعالی ذخیره کي. نو بیا دا انسان به د قیامت په ورځ وایي چې الله دا دومره ارسه ماله د کم ځای نه ما خو دونه یعنی ستا عبادت نه دی کړی. الله جل شانه به ته فرمایي زما بنده تا چې کم وظایف کړي و، کمې دعاګانې دې غوښتې وي، هغه ما د څه مصلحت د وجې نه وي قبولې کړي، اوس د هغې بدلې ته په دې خپلو سترګو ووینه. دا انسان به او موتا به بیا دا کاش ارمانه ورزو به کو چې کاش زما یو حاجت هم نه وي پوره شوی او زما یو دعا م الله تعالی نه وي قبوله کړې، او په آخرت کې چې دا کمې بدلې دي او نعمتونه یې د الله تعالی ماته راکړی وي. لہذا په الله تعالی باندې امید ښه ساتل او دا وظیفه د زړه د اخلاصه او د زړه په درد او په پوره یقین او توجه سره انشاءالله العزیز وکئ. 15 سورتونه او 6 بسم الله ګانو عمل او وظیفه. اوس به ورته غوږ شئ. دا به څه ټایم کې کوئ؟ سحر مونځ نه پس به یې کوئ یو پیره، او د ماښام مونځ نه پس به یو پیره کوئ. یو ورځ وظیفه ده انشاءالله. کو یو ورځ کې پوره نه شو حاجت، 2 ورځې یو که 3 وکړه، تر ته 140 ورځو پورې خو یې وکړه که نه. 140 ورځو پورې خو موږ د دنیا د ویان هم خورو که نه یار. چې کله د معدې مسله کله د دماغو مسله یا بل څه مسله پیښه شي، نو موږ مسلسل د ویان استعمالو. لہذا د حاجت دپاره هم مسلسل وظایف کوئ، په یقین توجه سره کوئ، انشاءالله الله تعالی وسیله درکوي او الله تعالی هم حاجت پوره کوي. وغز واک شی ورته اول او اخره کې به 3 پیرې درود شریف ویلی، یعنی چې دا وظیفه شروع کې نو 3 پیرې به درود ابراهیمي وي. بیا چې دا وظیفه ته ختمې او ختمه دې کړه، د هغې نه پس بیا 3 پیرې درود ابراهیمي وي. صحیح شوه که نه؟ ګوره شروع به داسې کې واک شی ورته بسم الله الرحمن الرحیم. بیا پس سورة القل یا ایها الکافرون شروع کی. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یو بسم الله شو یو سورت شو. بیا
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر ها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. دو سورة شو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلورم سورة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. دا سلور سورة شوها. بیا پنځم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. دا پنځه سورتونه شو، پنځه بسم الله ګانې شوې، اخیری بس بیا بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو یو پیرا بسم الله بیا قل یا ایها الکافرون سورت بیا بسم الله بیا اذا جاء نصر الله. دا سورت بیا تبت دا سورت پکې پرېږده یوه نه وایي ها. بیا بسم الله قل هو الله احد سورت بیا بسم الله قل اعوذ برب الفلق سورت بیا بسم الله قل اعوذ برب الناس سورت بیا بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا چې دی تاسو ته ما ویل چې مخکې وروسته د درې پیرې درود ابراهیمي ویل د دې وظیفې سر ته او خیر ته. بیا به الله تعالی ته خپل لاسونه د چوت کې او الله تعالی نه به وغواړي چې الله زما د حاجت او زما د مقصد الله تعالی ته د خپل خزانو نه ادا کړي پوره کړي. دا وظیفه یو ورځ یې وکړئ، دوه وکړئ، درې وکړئ او سحر او ماښام مونځ نه پس سحر به هم دغسې وظیفه کوئ او ماښام مونځ نه پس بیا هم کوئ. دې وظیفې سره به 5 وخته مونځ او د هر قسم ګناهونو لغویاتو نه فضول کارونو نه غیبتونو دروغو نه بدکارۍ نه هر قسم ګناه نه دې سره انشاءالله تاسو توبه وباسئ. دې وظیفې سره به الله تعالی ستاسو تمام حاجات مقاصد ضروریات پوره کړي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو د زړه مرادونه حاجتونه مقاصد بیماری هر رنګ مسلې د الله تعالی دې وظیفې سره الله تعالی ستاسو قبول او مقبول وګرځولی کړي. موږ له اجازه راکړئ انشاءالله را روانه ویډیو کې به ملاقات کیږي. د لوی الله په امان.